جی د کار بازار ته ګاډی راوستم د ګاډی خرڅ کو ته پیسې میلاو شو دی واپس روانو رشکه کې کېناستل د رشکه کې کېناستل نو چې لږ مخکې لاړل د پل ته راورسېدل نو د رشکې والا ورته ویلې سیټ ته ودرېدله تماشه پکې ګاډی مې خرڅ کو موږ لاړو روانو بس پیاده مزل هم لږ وکړو بیا دلته رشکه راله رشکې ته وختو نو چې پل منځ ته ورسېدو نو برېک وشتو تمانچه زبردست انسان و او ډېر یو خدمتي سړی و خو بس د بده مرغه زندګي نوره نه وه موږ سره خدای شته ډېر ښکلی وخت تېر شوی و زما خو پخپله د هغه سره یو ملاقات شو په هغه یو ملاقات کې زموږ ډېره ښکلې دوستانه جوړه شوه الرحمن الرحیم زه ناصر من تاسو ګورئ پیام خیبر نیوز ګرانو کتونکو تېره هفته یو ناخوشګواره واقع شوې وه د بالاماڼۍ علاقه ده قمردین ګړۍ پوله دلته د تارو یو اوسیدونکو چې کوم د کار غرض سره د موټرو خرڅولو او اخیستو یو ډیلر و هغه راغلی او هغه دلته موټر خرڅ کړی او هغه بیا دلته نه چې واپس تلو نو بېدردۍ سره ووژلی شو د هغې فیملي موږ سره ده چې یاره دا واقع څنګه مخکې راله ستا چا سره دښمني وه که نه دا یو حادثه وه یا چې دی نور څه شوکه یا غلا وه په دې باره کې دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم رضاالدین د امین ستاسو والد صاحب و جی دا څه واقع وه چې دی داسې راله نو دا خبره چې دی مرګ ته لاړه جی د کار بازار ته ګاډی راوستم د ګاډی خرڅ کو ته پیسې میلاو شو دی واپس روانو رشکه کې کېناستل د رشکه کې کېناستل نو چې لږ مخکې لاړل د پل ته راورسېدل نو د رشکې والا ورته ویلې سیټ ته ودرېدله تماشه پکې خوا او چې سره ویې راوباسه نو ده والا خپل موبایل هم ورکړو او بټوه یې هم ورکړه باقي د ده نورې پیسې د بلین جیب کې وي چې ده والا هغه راویستې بس دوی پرې ډز وکړو دی ویلې جوړې په موږ چې تماشه راوباسي منځ کې والا هغه پیسې راویستې دا د سره رکشه کې ناست و دا کسان او چې دا رشکې والا یو د رشکې ډریور یو ورسره بل ملګری و د دې څه پهچان شوی نه دی والله ولې بس اوس پولیس لګیا دي پولیس تفتیش کوم ځای پورې ورسېدو تاسو څونه مطمئن یې بس لا هېڅ پته نه لګي دی چې راغلی د سره نور څوک و ده سره نو بس زما د خورې و او دی به لکه ګاډي خرڅول به راتلو هر اتوار به راتلو که نه لکه په دغه ورځ باندې رالو ده چې دی به هر اتوار نه راتلو په دویم اتوار درېیم چې ګاډی به ورسره و بس راغی چې ګاډی به نه بیا به نه راتلو نور د دې نه علاوه څه کاروبار کولو بس همدغه یو کاروبار و ګاډو خرڅول او جی د کور واحد دا کفیل و ده به چې دی خرڅه مرڅه کوله جی پلار خو یو سهاره وي یو چت وي هغه چت چې دی د سر نه لاړو جی څه وی ته بس دې کې څه نشو نورونه خویندې شته دي او جی څه وایي هغې څه وایي سامان کشران دي افغان کوي خامخا به کوي لکه هغه راغلی و چې یاره زه به واپس کور ته راځم بالکل جی او په دې دغه باندې چې دی ښار ته به راتلو نو کور ته به یې سوړل راوړل ماشومانو له خامخا به ویل ماشومان پته مو بالکل جی کتونکو موږ سره د هغې یو نوسری دی چې کوم په دې موقع باندې و چې شمدید ګوان دی او د دې په مخامخ دا کومه ناخوشګواره واقع وه دا د دې په مخامخ باندې تېره شوې ده د دې د نظر نه تېره شوې ده هغې ماشوم نه تپوس کوو چې یاره دا واقعه کې ده څه لیدلي دي سلام علیکم وعلیکم السلام بچو ستاسو نوم دی وسیع الله وسیع الله دا راته ووایه چې ته نیکه سره وې په دغه ورځ نو دا څه واقع وه دا لږ ووایه دا موږ رالو ګاډی مې خرڅ کو موږ لاړو روانو بس پیاده مزل هم لږ وکړو بیا دلته رشکه راله رشکې ته وختو نو چې پل منځ ته ورسېدو نو برېک وشتو تمانچه یې راویسته چې سره یې راوباسه نو بټوه یې م ورکړه موبایل یې م ورکړو چې بنین نه یې والا پیسې راویستې نو دی د یارې ډز ویستی چې ډز یې پرې کړی دی نو بس هغه یې ویې جوړېدی په موږ تمانچه راوباسي نو بس بیا یې تر دغه ځای نه نیولی دی او ښکته یې لړه کړی دی او ما ته یې خوا ټوپ کړي دي په تا باندې هم څه ډز کړي یا منډه یې پسې والې وه په ما یې ډز کړی ډز یې باندې کړی و نو ته بچ شوې خو ما له نیکه دیکه راکړه د بچ شو نیکه دې هغه ټایم کې لګېدلی و آه نو ته څنګه منډه دې ووهله څه چل دې وکړو په رشکه کې دیکه راکړه ښکته یې لړه کړه نو بیا څه شو ته لاړلې منډه دې ووهله منډه مې ونه وهله هغوی چې بیا لړه کولو بیا یې ما ټوپ کړي ټوپ دې کړل نو بیا تا پسې در نه رالل نه نه بیا ته چېرته لاړې بیا بس ما هغوی لاړل وتښتېدل بیا مې نیکه په پتلون سر ایښی او بس چغې مې والې په دې کې ټول خلک راغله او پولیس څومره ټایم پس راغله پولیس هم په هغه ټایم رالل آه کتونکو موږ سره د هغې د سوات د سیمې د دوی چې کوم کلی و هغه سوات و د هغه سوات د سیمې چې کوم د دوی رشته دار دي هغه هم دلته راغلي دي په تارو کې دي او دوی به د تفتیش په غرض باندې دلته نه پېښور ته ځي ولې چې په دې کې سی سی ټي وي کیمرې هم شته دغلته او نور چې دی د پولیسو چې کوم انویسټیګیشن دی د هغې باره کې هم دوی معلومات کوي نو دوی سره خبرې کوو چې د امین چې و دا څنګه سړی و او د دوی څه کېدو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم رحمت ګل دا امین صاحب ستاسو دا زما ماما و ستاسو ماما و څنګه سړی و خوش طبیعته و ډېر یو زبردست انسان و او ډېر یو خدمتي سړی و خو بس د بده مرغه زندګي نوره نه وه او د هر سړي سره یې خدمت کړی دی منډې تړلې والې دي خپل وس مطابق تاوانونه یې کړي دي او دغه د روزګار او دغه ګاډي به یې اخیستل په دویم درېیمه هفته باندې به یې چېرته یو ګاډی واخیستو هغه به یې خرڅول 7,000 روپۍ به یې ګټلې بس دې ظالمانانو د هغې نه ویستو او کور کې ډېر بد حال دی واړه واړه بچي پاتې شو
او څه ووایو الله کور والا دې شته؟ کور والا شته جی هغې څه فیلینګ دی بس هغه ډېر بد حال دی هر ټایم چې بس ننوځو جاړي او ډېر بد حالات دي لکه دا د خپل کور یو واحد کفیل وکړه واحد ګډه به ده کفیل، کوله جی، او واحد چې کومه کفیل. کور والا وي لکه بچي خو الریډي خوار شو خو چې کومه کور والا وي د هغې چې د خپل خاوند ته هغې ته سترګې وي هغه چې د داسې شی نه وي داسې دغه وي چې هغه صرف خاوند سره شیر کولی شي هغه لاړو د لاړو، جی. هغې څه احساسات دي اوس په دې بس ټایم کې احساسات خو دا دي چې هغه لاړو په خپله او ظالمانان وویشتو اوس په کور کې چې هغه چاته به سترګې غړی دا واحد یو مشر زوی دی چې لکه د ده څه کاروبار نشته خو لکه ډېر زیاتی یې وکړو او کور کې ډېر بد حالت دي نو تاسو وایئ چې دا د دې غلا یا د پیسو اخیستو واقع ده که نه څه دښمني یا د دې مخکې چا سره داسې څه خبره اتره وه یاره جی نه د چا سره څه خبرې اترې ورانې شوي دي نه دښمني وه بس دغه غلا واقع وه او دغه ګاډی خرڅ کړی او د پیسې یې ورسره او په خپل حق یې لکه په خپل رزق یې ووجو څونه پیسې ورسره دا 3,33,000 روپۍ ورسره پیسې دې وړي دي پیسې تی نه دی وړي کله چې هغه پیسو ته لاس کړی به بنین کې پیسې وي نو زمون خلک چې دی نو په بنین کې پیسې ږدو که نه چې بنین ته یې لاس کړی نو هغه وایي چې یاره په ما له چېرته تماچه به رالي څه به کوي نو ډزې به یې کړی دی تاسو ته څونه ټایم پس پته ولګېده یاره موږ ته خو تقریبا چې نیمه ګنټه یوه ګنټه پس پته لګېدلې وه خو چې د سوات نه سړی رارسي هغې کې ډېر کافي ټایم لګي دا په موقع باندې چې وفات شو دی په موخه وفات شوی جي هسپتال ته وړی و هسپتال ته یې وړی و جي کتونکو موږ سره د هغې ملګری هم دی او ډېر نږدې ملګری دی هغه سره خبرې کوو چې یاره د هغه د زندګۍ په حالاتو باندې لږه روشني واچوي ووایي چې دا څنګه سړی و د ده چال چلن یاره مړي ژوندي کړي له کوم چې رشته دار دي دوی ویل چې یاره دا یو داسې سوشل ورکر هم و ده به مړی ژوندی د علاقې خدمت هم کوو دوی نه تپوس کوو دا د نږدې ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم جي تیمور باچا دا امین چې د دنیا نه لاړلو یقینا چې د ده به رزق دې پورې لیکل شوی خو دا ده چې کوم خاندان پاتې شولو د هغې په زړه باندې یو داسې غم پاتې شو چې دا غم به د ټول عمر دپاره وي نه ختمېدونکی غم دی او د هغه چې کوم بچي دي کوم چې د هغه کور والا دي دا به ګرځي دا به کور ته نوځي پلار ته به ګوري چې کاش دی پېښور ته نه وی تللی دا کاروبار نه وی کړی دا به نه وی مړ ستاسو سره چې کوم وخت تېر شوی هغې باره کې لږ ووایئ زموږ سره خدای شته ډېر ښکلی وخت تېر شوی او زما خو په خپله د هغه سره یو ملاقات شوی په هغه یو ملاقات کې زموږ ډېره ښکلې دوستانه جوړه شوې وه او په هغه ملاقات چې و نو په دغه موقع باندې دی هم د پېښور نه په موټرسایکل سوات ته راغلی څه د غم ښادۍ دپاره نو لکه غم ښادي به یې هم ډېر په نره باندې کوله بل د اخلاقي هم ډېر زبردست و بل په یارۍ دوستۍ کې د سوات نه چې به کوم خلک رالل یا میلمه یا دوست نو د هغو دپاره منډه تړه د هسپتال دلته کې څه قسمه خدمت په هغه به یې کوو د هغه د خپل وس مطابق چې به څونه دغه لکه مطلب د خوراک څښاک یا د شپې نو هغه به یې کول د دې خلکو سره به ډېره په مینه او په دغه باندې زندګي تېروله او ښه انسان وي نو هغه ملاقات چې کوم ورسره شوی هغه یادګار و ملاقات خو زموږ داسې ملاقات و چې ما د خپل دوست ته یې ما چې کاش چې دا ملاقات مو سره نه وی شوی خدای شته دونه پسې خفه وم په یو ملاقات کې د هغه زما سره داسې دوستي جوړه شوې وه چې زه تاسو ته نشم بیانولی هغه دي ډېر زبردست انسان و کتونکو تاسو وکتله د خپلو بچو د خوشحالو دپاره د بل بچي مخ واروئ ځکه چې دا چې دی یو کس نو امین دا پوره کور پوره خاندان و ټول خاندان چې دی د یو امین ته ناست و هغه چې دی لاړل یقینا چې سی سی پی چې کوم کار رانیولی دی نو دا یو جهاد دی او په جهاد کې چې دی کوم پولیس دي دوی به مخکې ډیوټي د پیسو دپاره کوله خو اوس هغې چې دی هغه جهاد پرنګه ډیوټي کوي چې یاره بطور جهاد نو چې کوم دا ملزمان دي او کوم چې دا دي نو د دوی دا غوښتنه ده چې یاره زمونږ د پلار زمونږ د رور زمونږ د نیکه د دې چې کوم کسان دي کوم ملزمان دي هغه دې ونیول شي او دوی ته دې سخته نه سخته سزا ورکړی شي ډېره مننه